الدال علی الخیر کفاعله. حدیث کې غور وکا، کو یو انسان بل سړی ته د نیکۍ لار وښي چې بھئی مونځ کوا او دس کوا، او هغه مونځ او دس شروع کی، نو مونځ او دس چې هغه کوي نو هغه ته خو به دې باندې مستقل اجر ملاویږي، خو چې دا چا دعوت ورکړی دی د دم وسره پر کې پوره حصه ده. ولې دعوت یې ورکو؟ نو دې حدیث نه معلومیږي کو یو انسان بل سړی ته د گمراهۍ لار وښي، د ګناه لار وښي، قتل کې وسره مدد وکړي، نو چې څنګه قاتل د ګناه په زمره کې داخل، نو دا لار ښودونکي هم ورسره شامل دی. وتعاونوا علی البر والتقوى. الله رب العزت فرمایي یو بل سره د نیکۍ په کارونو کې او د په تقوا کې د یو بل مدد وکړي. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ کې او په ظلم کې د یو بل مدد مه کوئ. واتقوا الله، الله نه ویریږئ.